السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانهم د هر قسم مصیبت، تکلیف، آفت او غم نه په امن کې وساته. الله جل شانهم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانهم د هر قسم وبایي امراض او آفتونو، تکلیفونو، غمونو نه په امن کې وساته. عزتمندو معنن یو وظیفه راوړې ده. وظیفه د څه دپاره ده؟ وظیفه د هغه خلکو دپاره ده چې خپل منځ کې د هغوی تعلقات خراب وي. یعنی دا وظیفه د محبت دپاره ده، د یو بل سره نه لګي، د هغه خلکو دپاره، د هغه خلکو د جوړولو دپاره او د محبت دپاره دا وظیفه ده. یا د یو بل سره تعلقات خراب وي، د یو بل نوم پې بد لګي، د یو بل کتل پې بد لګي، نو هغه خلکو دپاره دا وظیفه ده چې د هغوی په خپل منځ کې صلح هم وشي او مینه او محبت یې هم سیوا شي. وظیفه ډېره اسانه ده. نو دا چا دپاره پکار ده؟ د چا سره نه لګي، روري، بل څوک ملګری وي، خوري، ښځه وي، خاوند وي، د هر چا دپاره دا وظیفه ها کولی شي. څنګه وظیفه ده؟ دا وظیفه که هغه انسان پې دمولی شي خو ډېره بهتر خبره ده. که هغه پې نشي دمولی نو د څه دپاره بیا د هغه دپاره څه پې دم کړي، خواږه څه وي، شیرینۍ وي، ګوړه وي، بل څه خوږ شیز وغیره وي، شهد وي، نو هغه دې پې دم کړي او هغه انسان له دې ورکړي. انشاءالله تعالی دا به په خپله د دغه انسان سره محبت کوي، په خپله به د دغه انسان سره روغې له راځي. نو راځو وظیفې طرف ته. وظیفه ډېره اسانه مجربه وظیفه ده او وخت هم پې دومره نه لګي، تقریبا 4-5 منټه به پې لګي. وظیفه څنګه ده؟ اول به درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې 5 ځله ووایې. بیا به د هغې نه پس دا څو الفاظ دي د الله جل شانه اسماء الحسنا دي: یا حنانو، یا منانو، یا وهابو، یا عزیزو. دا الفاظ بیا واورئ: یا حنانو، یا منانو، یا وهابو، یا عزیزو. دا به بیا 41 مرتبه یعنی 41 ځله ووایئ. بیا به د هغې نه پس 5 ځله درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. بیا یې که په اوبه پې دموئ او که خواږه څه شي، خوږ شیز وي، هر څه چې وي خواږه، هغې دموئ، هغه انسان له به یې ورکئ چې د چا سره نه لګي. نو الله جل شانه به د هغه په زړه کې د هغه انسان دپاره خود به خود او خپل فضل و کرم او د دې وظیفې په برکت سره محبت پیدا کوي او صلح له به په خپله راځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.